د لیډر بزیو د کافرانو په خبرونو په مړو په ځای به شمع بلی دا مسلمانه ده. ځکه که سان له ماله کرسۍ راکوي چې زه په کرسۍ کښېنم، ځکه امریکا زموږ خدایان دي. دا مسلمانه به د مسلمانانو د عزت خیال وساتي او لیډر به بار بار د امریکې صفت کوي. لیډران او برسر اقتدار طبقه دا د امریکې غلامان دي. دوی کې اجتماعي ذهن او غیرت نشته او فکر نشته. خلک خپل کور کې جګړه هم کوي، ورونه اختلاف هم کوي، خو دشمن ته یو وي. د حضرت معاویه صاحب او د علي صاحب سے اختلافات او دو ځله جنگ هم شوی. نو د روم بادشاه هغه وخت کې شام سره روم نږدې دی. نو د روم عیسائی بادشاه حضرت معاویه صاحب ته خبر راولېږه چې زه خبر شویم چې تا سره ستا د تربور جنگ دی د علي، نو که غواړې زه به فوجونه درولېږم ستا د امداد دپاره او هغه به ختم کړو. حضرت معاویه ورته خبر ورکړي، پام سپیه دا دې څه ووایې، زمونږ ملک طرف ته دې سترګې راوچتې کړې، نو علي سره به جنډۍ او زه به د هغه په غلامۍ کې روانې او ستا مقابله به وکړو. وی دا خو موږ وروڼه یو. یو شمالي اتحاد والا غدار مردار د دنیا د کرسۍ سپی دشمن ته وایي راشه چې علما ختم کو او د اسلامي حکومت ختم کو. که تا کې ایمان او غیرت وي تا به وایې نه، موږ خپل کور کې به جګړې کوو. پام کوه چې زمونږ ملک ته بدو. ته دشمن غواړې چې یو څو ورځې په کرسۍ کښېنې، کرسۍ سي د شرم ګوډې چې مخکې رانه د ټریفک پولیس والا روان یو پونګه پونګه کوي یا زنده باد چغې، زه په دې خوشحاله یم. دا څه شی قسم دی یو نسواري چې نسوار خرڅوي او هغه له ورشه او هغه ته وایي زه به ستا زنده باد لس چغې ووایم، خو ماله به یو نسوارو ټیکۍ راکړي. به درکړي. یو هوټل والا ته وایي زه به دلته لس ځله زنده باد ویم، فلانکي قصاب زنده باد، ماله به یو ډوډۍ او دغه هغه به خپل کار کوه. نو چې د انسان سره د یو نسواري سره د زنده باد د اوازونو څه قدر نشته، نو د خدای په دربار کې به د څنګه قدر. خو د دې خلقو ایمان نی، دوی په آخرت عقیده نه لري، دوی د خدای په پیشې یقین نه لري، دوی د خدای په حساب کتاب یقین نه لري چې دې جهان نه مخکې یو جهان ناروان دی او ما نه به خدای تپوس کوي چې دا ولې نه. خو چې زه کرسۍ ته ورسېدو نو څه چلو شو، یو څو پراټې دې وخوړې، کیکونه دې وخوړل، چرګان دې وخوړل. نو زمونږ لوی مصیبت اول زمونږ حکومتونه. اوس زمونږ صدر صاحب خالص د امریکې ایجنټ، ثبوت فراهم شو عدالت دپاره دا کافي دی. هلکه ته مدعي خپله یورپي ملکونه خو وایي نه دی کافي او د امریکې بعض دغه وایي نه دی کافي او ته وایې کافي دی. ته ایجنټ یې، ته جج یې. دی نه احتجاج به هم نه کوې، ښه زمونږ مسلمان رور باندې بمباري کېږي او ته به د خفګان اظهار نه کوې. سال له خدای مکه په مونږه بمباري کېږي، مونږ سره مسلمانان وړه همدردي کوي، نو ته به احتجاج نه کوې. هغه 22 کاله حمایت چې دې کړو هغه د اوبو یوړو
او ته د هغې دشمن له ځای ورکړې او د هغې نه احتجاج مه کوئ، نه احتجاج حق دی د مسلمانانو. ټیک ته د چا په دکاندار په دکان ورتله نه دي پکار، د منډیوال په منډیوال، دا بعد شر پسند. نور خو د خفګان اظهار دا خو ضروري دی، زمون مسلمان نور دی. او په دې طریقه به کافران ختم کړي. سال ستا نمبر دی سرکوزیه، نو که ته په هغه د خفګان اظهارونه کې ساله په مونږه څوک کوي؟ د دواړو جهانو سردار وایي مسلمانان د یو جسد په شانتي دي، د یو بدن کې که یو ګوته خوږ شي نو ټول بدن خفګان کوي، که سر خوږ شي ټول بدن لړزېږي، که سترګه خوږ شي ټول بدن خفه. نو مسلمانان خو په منزله د جسد واحد دي. هر ځای ته چې مسلمان ته تکلیف رسي مونږ پې خفه یو. یو بدماش ملک خپلې ځان له بلډانګ سپې ساتلی دی اسرائیل، هغه په مسلمانانو زه دهشتګرد ختموم. په هغه یډو دهشتګرد ناستي ستا په اصطلاح کې، په کورونو کې دهشتګرد ناستي، مسلمانان وجنې زنانه وجنې ناشنا. دلته د امریکې دا صحافیان سرکوزي ډېر ګرځي او د نورو ملکونو. د دې واقعې نه مخکې ماله راغله د اسامه څه تپوسونه کول بیا د مدارس بیا وی رښتیا اسامه فتوا کړې ده چې امریکني سړی وینې نو وجنه. ما نه دا فتوا نه ده کړې، نه ما دا اورېدلې ده، خو زه درته وایم زه درله فتوا درکوم امریکې والا ته ورسوئ که مسلمان ملک باندې تاسو میزایل لو وشتلیا بم نو ښه زمونږ زنانه نه دي، زمونږ بچي اړو بچي نه دي، ستاسو زنانه او بچي خو عزتمند دي، حقوق بشري د هغې حاصل دي، خو زمونږ زنانه او بچي دا زناور دي. مون قسم دی نه به ستاسو بچي پرېږدو نه به ستاسو ښځې پرېږدو، او چې څومره وسم کېږي کوو. تاسو دې مونږ وجنې او مونږ درته چپ ناست یو. ولې په دنیا کې زمونږ د استوګنې حق نشته؟ بار افغانستان وایي نه مونږ دا کړی دی، 18 ملکونه هغې یاد کړي دي، هغې کې اړو د افغانستان نوم نشته. او چې څومره کسان یاد کړي دي یو افغانۍ پکې نشته. د امریکې د رپورټ مطابق بیا څنګه بې ګناه عمل نه د عمل ختمو، د حکومت ختمو. مسلمانان دي چپ دي، نه دهشتګردي خود نه دهشتګردي خو دې ته وایي چې هسې ورشي سړی په بازار کې چاته بم کېږي او دکانونه وسوځوي، او یو د خپل دین دفاع خپل حق غوښتل دا خو جهاد. یو سړی ته په پړو وتړی هغه ته دا قانونا حق نه دی حاصل چې ځان کولو کې ځان نه پړی وشلی. نو دی وخت کې زمونږ د ملک موقف په اندازې خراب دی او مونږ یې پر زور مذمت کوو. هلکه ته د امریکې جنټي مه کوه، لکه ایران چې ورته وي زمونږ په ملک باندې به هوایي جهازونه نه راوړي، نه یو $100 ورکړي، قرض ته معاف کړي، بوس ورکړي. ټول لیډران په دغه غم کې دي چې مونږ ته خو قرضې معاف کړي. دا قرض هم ولې اخیسته؟ ولې م ځان ذلیله کړی؟ د قرضداري نه زیات ذلیل قوم وي. قرض چا اخیستی دی او په څه ولګېد؟ چې چا اخیستی دی حساب ورسره وکړي. نه مونږ ته به قرض ښه د قرض دپاره ته د مسلمان ملک خلاف دشمن له ځای ورکړي یا فضایي حدود دې استعمال شي، ته خو به یو 2 ورځې سال لبنې دا کرسی خو ستا میراث نه دی، ټول مسلمانان بې عزته کوي. دا ولې؟
نه چپ شي غږ مه کوئ. خیر دی که امریکا بمباري کي تاسو اس مسلمان مو وایئ. زما مسلمان نور ښځې ماشومان قیمه کېږي زخمیان کېږي. دا دهشتګرد دي. نو څه